وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا صدق الله العظيم. زما ډېرو قدرمندو مشرانو عالمانو صاحبانو وکلا صاحبانو د ضلع او د ضلع لکې نه راغلي ډېر ښاغلي مشران او د مختلف اقوامو سرکرده مشرانو، زه نن په دغه محفل چې شرکت باندې یقینا چې خوښي هم محسوسوم او دعاګوی یم چې د کوم تنظیم په دغې دیرینه جګړې چې صلح لپاره خپل کوم کردار ادا کړی ده، دلته علما کرام ناست دي، دلته مشران ناست دي، دلته هغه خلک ناست دي چې علماو خدمت چې ټوله زندګي تېره کړې ده، هغه د سولې اهمیت باندې خبر دي چې اسلام الله او الله پیغمبر په صلح باندې او صلح چې کردار ادا کولو باندې معاف کولو باندې او معافي غوښتلو باندې الله کوم اجر انسان ته لیکلی ده، هغې بدل بیا په دې دنیا چې بل څه نشته. نن دغه مبارک مجلس انشاءالله زه آغاز بولم چې کوم مجلس نن دلته اختتام پذیر شوی، دا د دغې علاقې امن لپاره یو شروعات ته انشاءالله چې نن کومه آګاهي د قوم ته میلاو شوې ده او دا قوم چې سپین ږیري نه واخله تر کوم عمر هلک پورې دلته نن په دغه مجلس چې شرکت کړی ده، ما دا یقین ده چې دا ملګري، دا قوم، دا نوجوان، دا مشر، دا بچا دې ته نه یې مجبوره کړی چې موږ دغه مجلس تاسو ودان کو، لا موږ تاسو درانه کو، بلکې دا هغې جذبې په نیت باندې وتلي دي چې کوم امن غواړي، چې کوم علم غواړي، چې کوم صحت غواړي، چې کوم ایمان غواړي، چې کوم جماعت غواړي، چې کوم مدرسه غواړي، چې کوم سکول غواړي، الله به انشاءالله د دغه مجلس په برکت باندې دغې علاقې چې هم امن راولوي. دلته یقینا په دغې مرکې چې داسې مجلسونه وسله چې هغو ما توجه هغو کوششونو طرف ته هم مبذوله کړې ده چې کوم کوششونه د دغې نه مخکې په دغې علاقې چې امن په حوالې سره سوي دي خو هغه برابر سوي نه دي. داسې نه ده چې یو سړي به کوشش کړی وي او هغې نتیجه به نه وي وتلې نو هغه کوشش به ځای سوی، بلکې الله به هغو خلکو ته هم په هغه کوشش باندې د غوره اجر ورکړی چې دا کوم اجر نن دغه مجلس یو نتیجې ته ورسوله. الله تعالی دې دا مجلس دغسې قایم او دایم وساتي. ما تاسو ته قرآن کریم یو آیت تلاوت کړی او الله رب العزت قرآن کریم چې په خپله باندې فرمایي چې دا قوم، دا قومیت دی د تاسو تعارف پاره ده، دی د تاسو تکبر پاره نه ده، دا د تاسو یو بل سره جګړې پاره نه ده، دی د تاسو یو بل نه کټولو او چیګولو پاره نه ده، بلکې موږ تعارف چې یو وارې موږ دا ووایو چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نو موږ یو قوم یو، یو وجود یو. دلته په دغه مجلس ذکر وسلی چې انسان او د مسلمان یو بل سره تعلق دی د یو وجود مانند ده چې په یو لاس کې درد دي نو ټول وجود بېقراري، چې په سترګې چې درد دي ټول وجود بېقراري، چې په یو عضو چې درد دي نو ټول جسم بېقراري. ما ملګرو چې اسلام راغلی ده
الله د انبیاء کرامو لرلي دي یو دعوت ورکړی ده چې الله بندګي د انسانیت وغواړي انسان د انسان بندګي نه وباسي او الله په بندګي چې ورکړي دغه د انبیاء کرامو پیغام ده موږ ته پکار ده چې یو وار موږ اقرار باللسان کړی چې بیا عمل بالارکان وکړو چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه مو ویلي چې بیا خپل وجود خپل روح خپل زړه دا الله ته وسپارو او الله بندګي چې ورکو چې موږ به د تا پیغام او د تا شریعت پابند یو موږ به د خپلو خواهشاتو پابندي نه کوو موږ به خپلو خواهشاتو پسې نه ځو جایز خواهشات هغه الله قبلوي خو ناجایز خواهش چې الله پابندي په لګولې وي حدیث شریف چې راځي الدنیا سجن المؤمن وجنة الكافر چې دا دنیا د مؤمن پاره جیل ده او کافر پاره جنت ده جیل چې یوه ضابطه وي یوه قاعده وي هغې پابندي وکړه او جنت چې هېڅ قاعده ضابطه نشته هلته به الله نعمتونه وي چې څومره سوچ کولی سې هغه ور انعامات به در باندې ورېږي کافر دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس باندې چې کوم شریعت الله رب العزت انسانیت ته راغلی ده هغه یې د دغې خپل جان پابند نه بولي هغه یې د خپلو خواهشاتو پیروي کوي خو مسلمان په حیثیت انسان دا د خپلو خواهشاتو پیروي نه کوي بلکې دا یې د الله او د الله پیغمبر چې کوم پیغام د انسانیت ته راوستلی ده د هغې پابندي کوي خپل جان پابند بولي خپل خواهشات به پټوي خپل خواهشاتو باندې به الله نه معافي غواړي الله نه به پناه غواړي چې یا الله ما کوم خواهشات ناجایز دي حرام دي د دغو نه موږ پاک کړي او موږ هغې لارې باندې واچوي چې کومې لارې تا نبي کریم صلی الله علیه وسلم په لاس باندې د امت ته ولرلو بحیثیت انسان موږ چې کمزوري کیدای شي بحیثیت انسان هر فرد چې کمزوري کیدای شي خو الحمدلله چې جمعیت علما کوم پیغام په دې وطن چې خپور کړی ده صرف پاکستان چې نه بلکې نور ممالکو چې موږ یوه ایجنډه ده چې اسلام او مسلمانانو منتشر قوتونه یو ځای کړو یقینا ومنو چې اسلام دعوت هغه دعوت ته چې کله په نبي کریم صلی الله علیه وسلم ذریعه باندې عربو ته میراث دی نو خزرج اوس هغه قبایل چې نسلونه په جنګو کې اخته وو تر دې پورې چې نوجوان به ختم سره ماشومان به پاته وو هغه به مشران سره بیا به جنګو ته در شروع کړی بیا به ختم سره نوجوانان بیا به وقفه پکې راغله نسل در نسل دغه جنګ چلېدی که دغه دوه قومونه چې قوم پرست وو دغه دوه قومونه چې اسلام نه مخکې نسلونه باندې یو بل ختم کړه خو دا پیغام د اسلام و چې مختلف قومونه په یو پیغام باندې جمع کړه او انسانیت ته داسې پیغام ورکړی چې بیا اسلام نن تر موږ پورې راغلی او خدای خبر چې تر کوم جنانو لاړی مدینې او مکې نه دی د هغو اقوامو اتحاد او اتفاق و دی د هغو اقوامو نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره او الله رب العزت سره ایمان او کمیټمنټ و تاسو ته زه صرف دومره نشاندهي کول غواړم چې په هغې زمانې چې هم یهودو بله لار نه موندوله چې مسلمانانو دا سفر ودروي نو دو بیا خزرج او اوس مین چې هغه قبایلي دشمنیزم دی کولو کوشش وکړی خو اسلام پیغام او په زړونو چې دومره ورمنسلی و چې هغې چې کوم سازشونه وو هغ ادراک یې وکړی نن الحمدلله که عرب دي که ترک دي که پښتون ده که نور اقوام دي په لا اله الا الله بنیاد باندې یو جسم ده نن بین الاقوامي سطح باندې هم چې اسلام خلاف سازش کېږي نو مسلمان په مختلفو قومو چې تقسیمول د اولنی هدف وي چې دا عرب ده دا اماراتۍ ده
دا بلوچ ده دا پښتون ده دا پنجابی ده او بیا په مختلفو قومو چې مختلفو شاخو ته راځي خو نن چې د کوم پیغام علمبردار جمعیت علما ده جمعیت علما به هر هغه مجلس پشتبنایي کوي هر هغه مجلس مدعي وي چې کوم امن طرف ته ځي چې کوم صلح طرف ته ځي چې کوم خیر طرف ته ځي موږ به د هر هغه مجلس پذیرایي کوو چې کوم چې د دغو خلکو ته امن ورته مندېږي صلح په بنیاد باندې یقینا چې برکت وي الله رب العزت دې د دغې علاقې ترقي او د دغې علاقې امن الله تعالی بحال کی دلته یقینا رشید احمد صاحب چې د مروت ریفارمیټیو موومنټ مشر ده او کوم کردار یې ادا کړی ده د دغه کردار باندې جمعیت علما موږ ملګري د ضلع ټانک ملګرو تاسو ته خراج تحسین پیش کړی چې کوم مجلس تاسو کوم دي په لږه سمونه ده موږ ملګري دا قوم که مروت ده او که بیټنی ده دا د موږ قوم ده دا د موږ خلک دي دا نسل در نسل یو بل سره پیژني په یوې علاقې چې دي موږ چې اسلام په بنیاد باندې دو سره تعلق جوړ شوی ده موږ دلته یو قوم سره قومیت په بنیاد باندې رشته نه ده بلکې د فکر د عقیدې او د نظریې په بنیاد باندې ما تعلق ده او دا اعتماد ده یقینا موږ علاقه پسمانده ده نشاندهي وکړه زه ډېر تفصیل سره نه ځم خو رشید احمد ورته وایم چې ما ته د دې شي ادراک شته ما ته چې کومه ذمهداري د خپلو خلکو ما ته سپارلې ده الله حاضر ناظر وایم درته چې زه په هغه منصب باندې جېنېږم نو ما ته دا ضلعې ملګري دا قومونه دا ما ته مخ ته ولاړي چې تا ته موږ یوه ذمهداري سپارلې ده دا تا سره امانت ده او انشاءالله ما په دوه نیمو کالو چې د تاسو حقوقو اواز هلته بلند کړی ده په هر پلیټفارم مې بلند کړی ده خو زه بطور مثال یو خبره ضرور کول غواړم ډېر تفصیل چې نه ځم ځکه چې دا مجلس د موږ علاقې لپاره نن د خوښي مجلس ده او زه د دې خوښي چې اضافې لپاره دا یوه نقطه ضرور بیانوم چې رشید احمد وروره ته خو به ډېرې ته نن سبا په شپږو ګنټو چې راځې انشاءالله چې یو دوه درې میاشتو بعد یا شپږو میاشتو بعد ته بیا نیت وکړې او تا اوس دا وویله چې ما لپاره ډېره مشکله ده چې زه هر هفته اتوار ته راځم او تاسو خپله امن لپاره یوه کمیټه جوړه کړو موږ به انشاءالله امن لپاره کردار وي خو یو شپږ میاشتې بعد ته چې صبور وغواړې چې زه د ډېرې ته ځم انشاءالله مشام به ته واپس کیسه وبار چې ناست دی داسې موټرې درته جوړوو چې بنو ته چې څومره تاسو سفري تاسو به اسلام آباد ته په هغه ټیم چې اسلام آباد ته رسېږو انشاءالله موږ چې کوم کار دغې خطې لپاره کړی ده او بیا زه نن د یو اته میاشتې مخکې د چین یو سیبک په حوالې سره میټینګ و پاکستانیانو سره زه هغسې شریک وم موږ سیبک چې کله جوړولی هلته موږ دوی ته ویلي وو چې موږ ته په دغې خطې چې دا ډېره پسمانده خطه ده تاسو یو انډسټریل پارک موږ ته راکړو موږ سره یې منلې وه خو موږ باندې چې کوم مخلوق مسلط دی هغه تسلط نه بعد موږ هغه منصوبې سستروي شکار سلې لا یې ختم کولو کوشش وکړی خو هغې نه بعد دغه میټینګ چې کله ما دا مجلس ورته وکړی چې تاسو موږ ته یو انډسټریل زون انډسټریل پارک راکړي خان پاره ما ته سفیر خپله پیغام راولرلی د کوم میزبان چې پاکستان له طرف نه و هغه موږ کور ته راغلی چې تا ویل مجلس یې واخیستی او په دې باندې غور شروع کړی چې ډېره اسماعیل خان ډیویژن چې یو انډسټریل زون جوړول پکار دي چې دا پسمانده علاقه په خپلو پښو باندې ودرېږي نو انشاءالله موږ بې غوره نه یو شیخ بدین ورکو کنه موږ بې غوره نه یو
موږ په دغو مجلسونو درسته ونن چې دلته کوم قوم اتفاق او اتحاد او یکجهتي مظاهره کومه وکړه دلته کوم مشران راغله او په دغه امن پیغام باندې لبیک ویلی خپل تایید یې کمیټې ته وبخښلی زه د هغو ټولو مشرانو بلا تفریق مشکور یم او دا هم وایم چې ما دلته نن موجودګي دا د هغې جذبې نه ده چې کومې جذبې نه دلته نن عام مسلمان او عام مروت او عام بیٹھنا کومې جذبې نه شریک موږ امن غواړو موږ صلح غواړو او دا مسائل او مشکلات که مروت پاره جوړېږي او که بیټري پاره جوړېږي دا مشران ناست دي موږ ملګرو یوې جنازې ته اوږه ورکړې ده یوې جنازې ته اوږه ورکړې ده په بیټنیو وینو یې په مروتو وینو یې خپل کالي سر کړي دي موږ بې غوره نه یو موږ یوې فاتحې ته خپل ملګرو ته ورغلي یو بلا تفریق ورغلي یو موږ د دې علاقې ښه زړه خوږېږي موږ په دغو قومونو نه اتفاقي ښه زړه خوږېږي وړوکې ناڅاکي او تر قتل غارت ورسېږي دلته یو مجلس وشوی چې موږ ته دا شیان میلاو شي یقینا چې موږ جدوجهد دې پاره ده چې موږ ته د بنیادي حقوق میلاو شي خو زه رشید احمد صاحب ته وایم چې امریکا خپل ځان ته دنیا چې ټولو نه تعلیم یافته وایي او ټولو نه زیات بارود امریکې په دنیا باندې ورولی ده تعلیم غواړو خو شعور غواړو دلته مشران راغله یقینا چې سکولان بې نه لیدلي خو چې کوم مجلسونه ساده الفاظو چې غټ ټکي وکړه زه وایم چې په زر سره لیکلو مقابل دغه الفاظ دا هغه مجلس ته چې له زړه وتلی ده دا هغه مجلس ته چې دغې علاقې ته ضرورت ده دغو خلکو ته ضرورت ده زه یو وار بیا د ټولو ملګرو انتهایي شکرګزار یم الله تعالی دې دغې علاقې امن بحال کی او الله دې برقرار وساتي انشاءالله نن خو موږ داسې په افراتفری چې یو پیغام ورته میلاو شوی موږ